السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتخاب شوې ده یو بله ښایسته ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوه دوستانو د یو کال ماشومه نامعلومه کسانو ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه او بیا د هغې لاش د پټو په منځ کې وغورځوه دغه د یو کال ماشومې داسې کومه غټه ګناه کړې وه ټول معلومات په در سره په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مینهوالو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېره زیاته دردناکه واقعه ده یو ښایسته ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل شوه او بیا د هغه ماشومې لاش د پټو نه میلو شو د پټو په منځ کې د کبلو په منځ کې د هغه ماشومې لاش پروت دی هغه ماشومه چا قتل کړه په څه وجه باندې قتل کړه د کور نه چا غوا کړله مور پلار خبر نه دي مور پلار پولیس کې په یاد درج کړی به هغه ماشومې پسې ګرځي خو چې دغه ماشومه کله مور او پلار ته میلو شي نو په مړینه باندې میلو شي دوستانو د یو کال ماشومې به چاته څه ویلی وي خو ویلی کېږي چې د دوی تربورانو سره سلانجه وه د شپې د دوی کور د تربورانو راوختې دي هغه ماشومه یې ترېنه تښتولې ده هغه ماشومه یې ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړې ده او بیا د هغه ماشومې لاش په پټو په منځ کې غورځولې دغه ظالمان چې کومه دغه ماشومه یې قتل کړې دغه ظالمانو ته دغه ماشومې څه ویلي وو دوستانو الله دې وکړي چې دغه ظالمان ګرفتار شي او دغه خبرې تپوس ترېنه خامخا وکړی شي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام